د پارامبي جوړولو زړه طریقه چې دا هغه ختمه شوې ده. تاسو به اوس په نوې طریقې سره پارامبي جوړوئ نو د هغې دپاره به کومو څیزونو ته چې دی ضرورت په راځي. ځکه که ستاسو ماشومان د 10 کالو نه عمر سیوی نو د هغو په جدا طریقه باندې جوړېږي او کم چې د 10 کالو نه په کمه باندې د هغو هغه طریقه چې دا هغه جدا ده. نو کم ماشومان چې د 10 کالو نه عمر په ښکته باندې نو هغه په هغه زړې طریقه باندې چې دی پارامبي جوړولی شي. لکه اول نمبر به تاسو هغو له برث سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ. لکه د پیدایش سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ چې څنګه هغه جوړ کو نو تاسو به لاړ شئ نادرا ته. په نادرا کې چې دی هغه کس په سره لاړ شي که مور ځي که پلار ځي په دې کې به سره یو کس چې دی هغه لازم ځي خو د هغه د واده ریکارډ چې دی دا ورختلی نه به سره نادرا ته ځي. د هغې نه وروسته چې دی د پارامبي به جوړېږي. که دواړه لاړ شي نو بیا چې کم پارم تاسو له درکوي د تصدیق کېدو دپاره چې دا په کلي کې د 16 ګریډ افسر نه یا دستخط کوي تاسو له چې کم پارم درکوي نو هغه پارم راوړو ته چې دی بیا به ضرورت نه چې مور پلار به سره دواړه تړي نو ستاسو پارامبي چې دی هغه جوړېدی شي. خو اوس د 10 کالو نه چې عمر سیوی نو هغه کسان به څنګه ځانه پارامبي جوړوي. ځکه د 10 کالو نه چې په کمه عمر وي نو په هغې کې ماشوم تلو ته چې دی ضرورت نشته. خو د کومو ماشومانو چې عمر د 10 کالو نه په پورته وي لکه د 10 کالو نه په پورته وي نو اوس په هغې کې نوی اپډیټ رایستلی چې هغو به خپل پارامبي چې دی دا به دوباره جوړوي. کله دې پارامبي جوړ شوی خو هغه پارامبي چې دی دا به دوی اوس بدلی او دوباره به ځان له پارامبي چې دی دا به جوړوي. زوړ پارامبي چې دی دا به له دې نه چلېږي. نو دوی به هم دغه چل کوي چې برث سرټیفیکیټ ته چې دی د دې خو ضرورت به دې نه راځي چې دې برث سرټیفیکیټ ځانه د مخکې نه جوړ کړی دی. خو اوس یو ماشوم دی او هغه په 10 کالو نه په پورته دی نو د ده بیا برث سرټیفیکیټ ته چې دی ضرورت په راځي که تاسو له پارامبي نه جوړ کړه او که پارامبي جوړي نو بیا خو برث سرټیفیکیټ ته چې دی ضرورت نه راځي. هغه زوړ پارامبي دی خو دغه ماشوم چې دی دا به د ځان سره بیایي. دا ماشوم به د ځان سره بیایي نو د ده تصویر به په کار راځي هلته کې او د ده پینګرې چې دي ګوتې چې دي دا به د ده نه لګوي. نو دله به نوی پارامبي چې دی دا به ده ته میلاویږي. نو دی پکې اوس نوی اپډیټ چې دی دا راوستی دی چې کم زاړه پارامبي چې دي دغه به ختمیږي. خو د هغې نه مخکې به دغه چل کوئ چې تاسو د خپل واده ریکارډ چې دی دا خجولی. که د واده ریکارډ ونه یې خجولی نو بیا ستاسو د دغه ماشوم پارامبي چې دی دا به نه جوړېږي. نو اول نمبر به لاړ شئ د خپل واده ریکارډ چې دی دا به ور وخجوئ. بیا به خپل ماشوم چې دی دا به ځان سره بوځئ. که مور پلار دواړه ځي نو بیا به کې تصدیق کولو هغه پارم دستخط کېدو ته چې دی ضرورت نه راځي. پارټایم به تاسو ته میلاویږي. او که پارم یو کس ځي نو بیا به هغه پارم چې دی تاسو به دستخط کوئ او دوباره به یې وړئ. بل لا ځینې کسان به چې په پیسونو کې د دې سره اضافه راغلې ده که نه ده لکه موږ چې کم پارامبي جوړو د دې په پیس کې اضافه راغلې که نه ده نو د دې په پیسو کې چې دی څه اضافه نه ده راغلې. تاسو ته به هغه 50 روپۍ باندې چې دی په 2 ورځو کې میلاویږي او په 500 روپۍ چې دی دا به تاسو ته په یو ورځ کې چې دی دا به میلاویږي. نو ارجنټ چې دی څه ضرورت نشته. تاسو نارمل هم کولی شئ. نارمل به تاسو ته په یو هفته کې میلاویږي او که ارجنټ یې کوئ نو هغه به تاسو ته په یو ورځ کې چې دی دننه میلاویږي. نو دا اوس نوی اپډیټ شوی دی. لاړ شئ او خپلو ماشومانو له چې دی پارامبي جوړ کړئ. کم کسان چې دا د 15 جنورۍ نه وروسته زما دا ویډیو ګوري نو 15 جنورۍ نه وروسته به دغه قانون لاګو کېږي چې کومو کسانو ځانه پارامبي جوړ کړی د 10 کالو نه په پورته والا پارامبي جوړ کړی نو هغه زاړه پارامبي چې دی دا به نه چلېږي.